وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کور ته ډایرک یو سړی راننوته فاطمه الزهرا ته تپوس کی ته څوک چې نبوت والا کور ته راننوته هغه ورته جواب کې څه وی زه هغه قسم چې ما نه څوک تپوس کول واره نشته بغیر تپوس ور دننه کېږم هغه پیغمبري د پیغمبر اولاد او پوه شه نبی علیہ السلام ورته د مرګ فرښته در راغلی دی ما وی هغه اجازه نه غواړي بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخکنی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې په آخره زمانه کې د قیامت د علاماتو نه دام یو علامه ده چې قومونه او مسلمانان به په مساجدو باندې فخر او تکبر شروع کړي یو به وایي زمونږ مسجد ښکلی دی بل خلک وایي زمونږ مسجد ښکلی دی یو به وایي دا مسجد زما دی بل به وایي مسجد زما دی گویا دا د قیامت علاماتو نه یو علامه ده نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې انما شفاء العی السؤال بشک د جهل او د جهالت شفا په سوال کې ده تا ته د یو شی لا علمي ده پته د تنشتا نو ته د هغې تپوس وکړه د علماء کرامو ځکه په تپوس کې دا د جهالت شفا ده تا ته به د جهالت نه شفا ملو شي معنی علم به درته وشي داسې نشته چې تا ته د یو مسلې پته نشته او د ځان نه فتوی ورکې بعضې خلک داسې یاره جي دا مسله خو استاد یې داسې بیان کړه خو داسې وه بعضې خلک دا خبرې کوي اکثر دا د جهالت خبره ده د عالم او د ملا او د امام په مقابله کې د مقتدي د ځان نه خبره کول نبی علیہ السلام فرمایي دا جهالت دی او د دې جهالت علاج دا دی چې ته سوال وکړه په علم کې د یو مستند عالم نه چې مستند او جید عالمي تکړه عالمي ته تپوس وکړه استاد جي زما په دا مسله کې اشکال دی د دې مسلې نه ماته لا علمي دی دا به څه چل کېږي او موږ وایو نبی علیہ السلام فرمایي وحسن السؤال نصف العقل ښکلی سوال کول په دین کې نیم عقل دی عقل سیوا کېږي انسان ته علم راځي بعضې خلک په مسایلو کې په سوال کولو کې تپوس کوي نو خفه کېږي یا اکثر خلک نو هغه الکه جی وي زه شرمېږم که د کاروبار مسله ستا راله بیا ته نه شرمېږي که د دنیا مسله راله ته نه شرمېږي لیکن د دین په معامله کې ته وګوره ستا ښځې د حیض په پلیتۍ کې ګرځي ورته پته نشته چې زنانه پاکه شوې ده که پلیته ده تا ته دا پته نشته چې زما د غسل د جنابت دا غسل په کومه طریقه باندې وځي دا پته نشته تا ته دا پته نشته چې په غسل کې څومره فرض دي دا پته تا ته نشته چې جنازه کې څومره تکبیرونه او څه شی په جنازه کې فرض دی بس ادرېږي راشي جي جنازه مې وکړه جی اوملام بل د غسل نه یاره جی اودس مې وکړو په ایمان که تعالی د اودس طریقه اسلامي او په سنت طریقه باندې درځي ولې تا په دې کې چې ته د مسلې تپوس نه دی کړی استاد جي زه اودس کوم د اودس ټیک دی که نه استاد جي زه غسل داسې وباسم یاره جي زما دا غسل ټیک دی که نه ځکه زما دارومدار ټول د اعمالو دا په پاکۍ باندې دی که ماله د غسل طریقه نه راځي او پلیتۍ کې ګرځم خو یو عمل مې هم نه قبلېږي بعضې خلکو له پکې دام نه وي او چې یاره جي زه شرمېږم نو په دې شرم کې چې ورشئ زه وایم قسم دې ټوله بې شرمي به دنه بیا قبر کې کنده کې الله وباسي چې ما دین را لېږلی دی دپاره ما پیغمبر را لېږلو داسې احادیث مبارکه دي نبی علیہ السلام مبارک د محبت اظهار مشکات شریف کې حدیث دی وایي نبی علیہ السلام مبارک کور والا پیالې کې اوبه څښلې نبی علیہ السلام تپوس کوي عایشه تا په کوم ځای باندې شونډې ایښې دي هغې ورته وایي د الله رسوله ما د پیالې په دې ګوټ باندې وایي په هغه ځای باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هم خپلې شونډې مبارکې کېښودې او پیالې وڅښله دا ولې ښیي پیغمبر دا ولې وایي دې دپاره چې ته کور کې د خپلې ښځې سره د محبت اظهار کوې نو داسې هم کولی شي دې مسله خولې ده بعضې خلک یاره چې مونږ شرمېږو دا مولي صاحب څه ګډې وډې وایي
دا ګډې وډې نه وي راشه زما د پیغمبر اقوال او احادیث وګوره د پیغمبر اقوال تعلیم دی ستا دپاره دی کې د بې شرمۍ څه دي دی کې د بې حیایۍ څه دي ته په دین کې تپوس وکړه ځان پوه کړه او زه اکثر دا خبره کوم د دین بې شرمه به الله جنت ته درنه کوي ګورئ دا خبره کوم چې د حیا د وجې نه حیا دا ده کثرت حیا دادا وی صحابه براله د نبی رسول الله مبارک د کور والا نبی د هم بسترې ته پوسونه کول چې نبی رسول الله مبارک د هم بسترې طریقه څنګه ده ا صحابه په دین کې نه شرمېده نو هغې به تپوسونه کول د علم د وجې نه هسې نه چې زموږ نه په کوروالي کې او د حق په ښځه د ادا کېدو کې چېرته کوتاهي ونه شي الله هم ونه نیسي موږ ته جینن ځان بد ښکاري موږ یې جي مولوي صاحب ډېر بې حیا لګیا دی دا د مونږ په ذهن کې اشکال دی دا بې حیایي نه د قسم دی دا ستا دپاره جهالت دی په دین کې تپوس وکړه هر قسم مسله درته راله دا علما الله کړي دي دپاره دي چې دی به تا ته مسله بیانوي دی به ستا پاکي وي دی به ستا د ظاهر او د باطن نه بحث کوي چې ستا په باطن کې کومه بیماري ده او ستا په ظاهر کې کومه بیماري ده دا ډاکټران دي روحاني ته چې ډاکټر له لړ شي او تا ته پیچیده مسله وه هلکه زه یو خبره کوم ډاکټران زموږ ښځې سیري که نه چې کله د ولادت مسله راشي زموږ ستا ښځې ډاکټران سیري که نه هغه وخت کې مو ته حیا نه راځي په مسلو کې مو ته حیا راځي جي چې مسلې تپوس کوم نو بیا حیا راځي ډاکټر ستا ښځه ګوري بربنډه هغه ټایم کې ولې عذر دی دغه ټایم کې په شریعت کې هم ولکه چې د ډاکټر نه په عذر کې نه پټېږي نو د مولا او د امام نه هم نه پټېږي حضرت ما ته دا مسله ده په دې نه پوهېږم جي ما ته ووایه قسم دی الله به د دې کې نیسي مونږ خو وایو وایي یو مولا راغلی دی دپاره امام دی دپاره چې د مسایلو تپوس وکړې تاسو په مسایلو کې سیاست را دننه کې بیا د سیاستو تپوسونه کوي دا کار هم ښه نه دی ما تاسو له 15 منټه یو 2 منټه وخت درکړی دی دپاره چې د دین هر قسم مسله ده ووایه که تا ته یو مسله وویو ستا د وجې نه د نورو ملګرو په حاضره مجمع کې هم زده کړه نو چې ستا څومره ثواب وشو د دې ملګرو ته څومره علم وشو او د دې څومره ثواب وشو ستا ورسره برابر په دې کې حصه ده زما محترم ټول څوک سره سبحان الله او د مسلې تپوس به کوو که نه یو او دویم نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې ته خو شرمېږې په دنیا کې خو انما الاعمال بالخواتیم نبی علیه السلام فرمایي د اعمالو دار و مدار د دې پته به ته د زنکدن کې لګي په زنکدن کې چې پرښته راشي او ستا دروازه وډبوي دور زه وایم هغه داسې پرښته ده چې اجازت هم نه غواړي وایي د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کور ته ډایرکټ یو سړی راننوته فاطمة الزهرا ته تپوس کوي ته څوک یې چې نبوت والا کور ته راننوتې هغه ورته جواب کې څه وایي وایي زه هغه قسم چې ما نه څوک تپوس کول واره نشته بغیر تپوس ور دننه کېږم هغه هم پیغمبري د پیغمبر اولاد او پوه شه نبی علیه السلام ورته د مرګ پرښته ده راغلی دی ما وی هغه اجازت نه غواړي او چې درته د زنکدن په وخت کې ودرېږي بیا به درته بیا به قرآن کې الله فرمایي لا یستقدمون شیئا ولا یستاخرون بیا تا ته یو ساعت هم نه ګوري یو ساعت هم نه ګوري دا مه ګوره چې زما اعمال ډېر قوي دي نبی علیه السلام فرمایي اخره خاتمه باندې ویرېږه اخره خاتمه باندې ویرېږه الله خاتمه مې چې ته په کفر ونشي تاسو به واقعات اورېدلي نبی علیه السلام فرمایي وایي ما جبریل ولیده چې بیت الله شریف سره داسې راغونډ شو او ما تاسو ته ویلي چې جبریل علیه السلام الله جبریل علیه السلام له 600 وزرې ورکړي دي او یوه وزرې دومره غټه ده چې د یوې وزرې په څوکه کې دا ټوله دنیا اوچتولی شي داسې الله 600 وزرې ورکړی وایي د بیت الله شریف غلاف یې نیولې راغونډه شوې وه وایي ما ته تپوس وکړو جبریله ولې ورته وایي د الله رسول د خدای د عذاب نه یېرېږم چې ته خاتمه مې ونه شي په کفر باندې چې ته غلطي رانه ونه شي او ورته ته خو جبریل وایي دغه رنګې شیطان هم عزازیلو الله سره مقربو د خدای د عرش سره خوا کې لیکن خاتمه به په کفر باندې کېږي زم د الله نه یریږم وایي کله چې بیا د قرآن یو آیات نادر شي 13 سپاره کې الله تذکره کړې ده چې ذي قوة عند ذي العرش مکین دا دغه چې دی دا جبریل علیه السلام چې دله ما قوت ورکړی دی عند ذي العرش المکین او د ده مکان به زما عرش سره خوا کې د هغې نه پس به بیا ډاډه ګرځېده نبی علیه السلام ته تپوس کوي اوس نه وایي د الله رسوله ستا په وجه باندې ستا د راتلو په وجه باندې پتا باندې د قرآن یو آیات نازل شوی دی چې دا جبریل به تر قیامت د سبا پورې ما سره په عرش کې په مکان کې یو ځای وایي دی ما سره په یو ځای دی د ده ځای ما سره د عرش سره خوا کې د هغې نه پس زه نه یېرېږم ستا د برکته د الله رسوله
ورنه په خاتمه به ډېر یېرېدم. زه هم په خپله خاتمه باندې ویېرېږه چې خاتمه دې ګوره داسې نه لوی لوی خلک دنیا ته لوی لوی خلک راغلي دي، لوی لوی بزرګان راغلي دي، لکه بلعم بن باغورا به تاسو نوم اورېدلي، د بني اسرائیلو یو داسې بزرګ و چې لاس به اوچت که الله به دعا نه رد کوله، خاتمه په کفر باندې وشو. زما محترم داسې نه ده که نه چې هلکه زه خو بزرګ یم جي، زه خو امیر صاحب یم، چلم لګوم، سیروزې لم ځم جي، ګش کې ګرځم، لیکن بیا به هم په ایمان باندې یېرېږي. الله چاته ایمان مې ځایله نه شي. الله دغه ما سره یو دغه دی، یو شی دی، نورانیت یو دی، او د ایمان نه لوی مال په مخ ته ځمکه باندې بل نشته. د دې د قیمت به تاسو ته قبر کې دننه پته لګېږي چې ایمان دې قبر ته دننه که. الله وی ما وی مخکې یو خبره کړې وه چې جبریل علیه السلام کله نبی علیه السلام عرش معراج ته ورسېده، نبی علیه السلام مبارک جړل. الله ورته وی محبوبه ته ولې جاړې؟ ته خو ما خپل دیدار لم راغوښتې. ما رب چې په مخ ته ځمکه موسی علیه السلام ما ته ویلو الله ما ته ځان وښیه، ما ورته ځان نه دی ښولی، تا محمد ته مې ځان وښه ولې خفئ؟ دی ورته جواب کې وی الله په دې نه جاړم، په دې باندې جاړم چې زما امت به جهنم ته ځي، په دې باندې جاړم. وی الله فرمای الله په جلال کې راغی چې زما محبوب د امت په باره کې ما ته جاړي. وی الله یو جمله وفرمایله من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله ایمان قبر ته دننه که الله به جنت ته دننه کړي. ټول څوک سره سبحان الله. نو پته ولګېده چې ایمان د جنت ته دننه کېدو دپاره یو پاسپورټ دی، یو شناختي کارت دی. ستا د دې نه بغیر دننه جنت ته انټري نه کېږي، او که ستا جنت ته انټري کېږي ته به هلکه ایمان به لرې، خاتمه به دې په ایمان شوي، نو الله به ستا جنت ته دخول کوي. ورنه ګرځه په جهنم او په عذابونو کې. او د ټولو نه سپک عذاب د قیامت پر ورځ باندې چې سپک عذاب دی، د دې نه سپک عذاب نشته، هغه به د نبی علیه السلام مبارک د ترې چې ابو طالب دی. تاسو به دا خبره اورېدلې. او د هغه عذاب به ولې سپکي؟ وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پې نبوت والا لاړې ټولې مږلې وې چې زما لاړې دومره قیمتي دي چې زما لاړې نبوت والا په چا ولګي نو بیا اور سوځوي نه. نو نبی علیه السلام مبارک والا په ټول بدن باندې لاړې مږلې وې. د قیامت پر ورځ به عذاب میلاویږي. پت الله ما خو په ده باندې لاړې مږلې دي. الله به ورته وایي تلي دنه پاتې شوي دي. الله به ورته د اور پڼې واچي. د اور پڼې به دومره خطرناکي وایي چې د ده په مزغو کې دا مازغه به داسې خوټ کېږي لکه په اور باندې چې کټوې څنګه خوټ کېږي. زما محترم د هغې به دومره تیز تپي، پڼې به ورته د اور اچوري او بره دماغ به خوړ کوي لکه دا کټوې چې تاسو وینئ او خوټ کېږي، داسې به دا دماغ. نو ما وویې په کافرانو کې سپک عذاب به د ابو طالب وي چې دروند عذاب یې او بې ایمانه لاړ شي. الله دې موږ وساتي د دې نه. حدیث ته غوږ کېږدئ. انما بېشک خبره دا ده شفاء العی، شفا د لا علم، السؤالو دا سوال کولی، انما الاعمالو بشک دارو مدار دا اعمالو بالخواتیم پا خاتمه باندې دی. واخر دعوانا الحمد کتاب الله موږ چې کوم درس ورستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت باندې خدای وګوري. الله ستا رضا له راغلي دي، ستا در ته راغلي دي، خدای ستا طالبان دي، الله ستا طالبان دي، ستا د دین طالبان دي. الله دې ته څه قسم مشکلات دي الله د په خپل دست قدرت خدای ختم کړي. الله د دې زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي. الله په خپل دست قدرت پوره کړي. الله ستا رضا له راغلي دي، ستا د محبوب کتاب له راغلي دي. الله د هر قسم آفات او بلیاتو نه خدای وساتي. داسې ملګري دي خدای چې کاروبارونه کمزور دي، الله کاروبارونه کې برکت واچي. بعد خلکو معیشت کمزور دي، الله معیشت کې برکت واچي. د حلال رزق خدای انتظام وکړي. د اسمان نه خدای د حلال رزق انتظام وکړي. د حرامو نه تمام امت محمدیه خدای وساتي. الله عاجزان دي خدای که قرضونه په مسلمانانو باندې په دې حاضر مجمع کې پچا قرضونه الله د قرض د عذاب نه خدای وساتي. قرضونه په خپل د قدرت باندې خدای ختم کړي. د چا خپل کورونه نشته الله خپل کورونه ورته ورکړي. د چا خپل کاروبارونه نشته الله خپل کاروبارونه ورته ورکړي. د چا اولاد نشته الله نیک عمله صالحه با عمله اولاد ورته خدای ورکړي.
د چا بیبیانې نشته خدای پاکې طیبې طاهرې بیبیانې ورته ورکې. الله د دې کتاب په برکت باندې د دې حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي الله د خپل در نه ختم کې. الله مشکلات په خپل دست قدرت ختم کې. دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځی. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه بغضونو نه نفرتونو نه خدای وساتې او په وخت ځن کدنم دا کلمه په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.